अस्सलाम वालेकुम तासु गोरे पख्तून डिजिटल ज़ेम शिराज अहमद शराजी په ننني پودکاسټ کې با خبرې کو عدالتي نظام حواله سره د فیمیل لایر په عدالتي نظام کې څومره لاس ته دغه شانتي سبا چې کوم کیسونه روان دي د پاکستان تحریک انصاف او د سره سره نور چې کوم جنرال کیسز دي په هغه کې یو فیمیل لایر چې کوم دا کوم کردار ادا کول شي ما سره په ننني پودکاسټ کې یو ډیره ینګ انرژیټک وکیله بینا شاهد موجود دغه سره به خبرې ترې کوو. ډېر مهرباني ستاسو د قیمتي وخت لپاره. دا ته وایي چې عموما دا سوچ دی چې فیمیلز به ډاکټره جوړیږي هغه به ځي میډیکل فیلډ ته تاسو لا ساټه څنګه راغلی؟ ډېر مننه تاسو زه خپل پروګرام ته انوایټ کړم. زما د لا انیشل زما والد صاحب چې کوم و هغه ډېر فرم و هغه وی چې one of his children should be a lawyer ځکه چې زما grandfather he was a barrister initially او بیا پس ته خو د انصاف فرامه هغه دوړ کې زه داسې شومه چې that kept me intact in the field. صحیح. تاسو ګڼئ چې په عدالتي نظام کې یو فیمیل ښه رول لوبولی شي ادا کولی شي؟ بالکل ادا کولی شي. څنګه؟ لکه تاسو وګورئ چې کله نه که زه تاسو ته د هیسټري خبره وکړو نو اسما جهانگیر herself was a very big name. In the present 2022 کې چې کله زموږ سپریم کورټ ته جسټس عایشه ملک نو د هغې ججمنټس وګورئ هغې چې کوم فرست ټایم داسې ججمنټس رالل چې هغې ډېر ښه داسې پازیټیو there are very much names فوزیه وقار د نن ایمان مزاري لکه هغې صرف دا نه ده چې هغې هغه پروفیشن کې هغه پرسو کول یا څه هغې ډېر قابل احترام دي په دې دغه کې لکه لا کې as lawyer female lawyers lady lawyers نو دا ډېره یو وخت سره به دا نور هم دغه کېږي چینج کېږي دې کې به دغه راځي خو for this لکه ټایم بینګ دا یو ډېره ښه او ډېره respectful being زه چې personally I being a female a lawyer نو دا یو ډېره ښه خبره ده. صحیح. دا ته وایي چې تاسو زیاتره کوم کیسونه لړاوی په کورټ کې؟ زما خو constitutional اور فوجداري law اصل کې زما خپل my personal interest is criminal law او بیا constitutional او criminal دواړه خو ایون ادروایز هغه خبره چې وکیل ته چې څه کیس راځي نو هغه ورته مانه کې څنګه چې لکه یو ډاکټر دی هغه ته مریض راشي نو هغه به چېرته خپل مریض واپس کوي نه دغه شان دی. اټس at times you deal with لکه it's always a learning چې یو نوی کیس راشي هغې کې ته یو نوی پهلو باندې دغه وکړې فایټ وکړې کورټ فایټ وکړې نو همدغه شان. تاسو ګڼئ چې عدالتي نظام آزاد دی؟ دا تاسو خو ډېره انټرسټینګ خبره وکړه. پوسټ 26 امنډمنټ یادوئ که د هغې نه اوورال خبره کوم دواړه. Post 26 amendment, sorry to say, it's not. Even before that was like aga vividly sada se ښکارېده نه خو post 26 amendment دا چې دی بالکل هغه خبره چې there is no concept of separation of powers چې کوم زموږ constitution آئین کې لیکلی دی نو هغه بالکل داسې خبره پاتې نه شوه چې یا judiciary independent شو یا institution independent دی. It's not at all. تاسو ولې پروټیسټ نه کوئ په دې باندې؟ ولې غلي یې؟ دومره تنظیمونه دي ستاسو. 26th amendment کې post 26 amendment دلته یو هغه شوی و دا پروټیسټ شوی و په هغې کې د کراچي بار او د لاهور بار یو ښه ریپرزنټیشن او د اسلام آباد نه چې کوم representation په هغې کې که if there were 15 lawyers standing at the D Chowk I was part of that او نورو خو it's a personal opinion دا خو پکار دی چې کوي اوس ولې نه کوي that's another debate. پکار دی چې وکیلان په دې باندې خبرې وکړي. پکار دی ستاسو دومره بارز اسوسییشن دي هغه ولې په دې باندې خاموشه دي؟ آیا هر مسلې حل موږ پولیټیکل پارټیانو ته ولې پرېږدو؟ بالکل دا ستاسو بالکل زه 100% I agree to this very point چې ګوره د یو انسټیټیوشن مونږ خو هر یو کس دا ناره وي چې انسټیټیوشن د انډیپینډنټ وي خو د هغې دپاره within چې کم لکه لایرز څه هغې دپاره څه کې مونږ ګورو چې هغې په خپله دومره ډیوایډ اینډ رول والا کیسه وشي چې هغې کې خپله یونټي نشته نو خپل within انسټیټیوشن چې ستا یونټي نه then it's easy you know to target you. دا ته وایي چې د عمران خان چې کوم کیسونه دي ظاهر خبر تاسو هم پیش کېږئ تاسو هم د هغې علم شته. تاسو ګڼئ چې په عدالتي نظام کې یا نظام عدل یا انصاف چې کوم نظام دی په هغې کې موږ وګورو دا
انصاف روان دی؟ یاره دا again it's a very good question. خو خبره دا ده چې د عمران خان یو سابق وزیر اعظم ایگزیکټلی هغه چې کوم زما په خیال کانسټیټیوشنل چې کوم رائټ هغه له ورکوي که نه دوه کالو نه سوا وشو چې ناٹ جسٹ عمران خان صاحب د هغه چې کومه فیملی ده د هغه چې کوم پولیټیکل ورکر دی right from the scratch they are being targeted badly. It's nothing but political victimization. دا نور هیڅ نه دي لکه که مونږ وایو چې هغه دې نه مخکې چې مونږ خبره وکړو چې تاسو وی چې کوټس آزاد دي او که نه دي نو هغه تاسو به په دې کې تاسو ته ډېر ښه د هغې جواب میلاو شي چې کوټس څومره آزاد دي ځکه چې یو اډیاله جیل کې یو بند جیل یو هغه د هغې کې جوړ کړی دی هغې کې دننه کوټ لګي I am the judge I am the jury نو هغې کې خو څه کانسپټ پاتې نه شو نو څنګه دا مونږ وایو چې دا آر مور لیګل دا خو څه لیګل کیس تاسو وګورئ چې ټرایل څنګه روان دی تاسو وګورئ چې ایویډنس څومره ویک دی تاسو وګورئ چې د هغه کوټ ټایمینګ کیسز ولې لکه ټیک شوه if he is guilty punish him خو خبره دا ده چې تاسو د هغه کیسز ولې په ټایم لی خو at least that's a legal right چې تاسو within time خو د هغه argue د هغه lawyer سره engage کې د هغه family نو هغه post 26 amendment خو بالکل that's داسې اړو څه خبره پاتې نه شوه چې زموږ کوټس آزاد دي یا زموږ چې دا لیګل کیسز دي لیګلی دیز آر very weak cases it's just political cases کله پورې وي nobody knows. عمران خان سے دومره وکیلان دي د هغه په چې کوم پارټي د پارټي کې هم وکیلان موجود دي کابینټ کې هم وکیلان موجود دي دغه ټیکټ هولډر هم وکیلان دي بیا ولې اوسه پورې دغه رهایی ممکن نشوه بینګ لویر تاسو څه ګڼئ چې دا څه روان دي؟ خو ما دې نه مخکې یو خبره وکړه ګوره چې لایر خپل کیس بینګ افیسر اف د کورټ هغه به صرف خپل کیس پرزنټ کوي خو چې یو لایر اورېدي دغه لکه دا بیرسټر سلمان صفدر صاحب هغه every time we coming there is a huge cry in the social media چې هغه بهر لاړ شي نه دی کیس فکس کی when he's not there in the country یا داسې ملټیپل لکه سیزونه وي نو او پلس د دې خپل زما چې کم خپل یو هغه دی اگین چې when you are on the target نو obviously دا یو کیږي چې تا کې هغه ډیوایډ اینڈ رول تاسو کې یو کانسپټ نو هغه دې کې هم دغه شانتي روان دي کې خپل هم څه دوره خاص یونټي نشته ریزن وای خو سپیکینګ کیپینګ ان کانسپټ د دې چې کوم سینیئر لایرز دي نو آی ډونټ تھنک سو چې الته څه لاکینګ دی الته څه داسې خبره ده خو it's just again a خبره چې political victimization now let's see how far this goes دا پولیټیکل وکټمایزیشن به تر کومه پورې وي دا خو به الله ته علم وي نور موږ بینګ لویر تاسو څه ګڼئ چې لکه میډیا نه ده آزاده لایرز چې کوم دي هغه نه دي آزاد پولیټیکل وکټمایزیشن روان دی خو د دې به اخر نه څه نه څه حل خو وي که نه بالکل خبره دا چې there is always light at the end of the tunnel no it's nothing like it's going to be like that forever obviously there is always a room for improvement or inshallah like خبره دا چې تاسو سره اوس within time تاسو سره the only tool in my hand is being a lawyer I should fight for like the last minute ٹھیک شو زه به د last پورې خپل fight کوم I will try my best I'll prepare my case او زه به چې څومره هغه دي هغه به خپل دغه کوم یوز کوم او نور اگین it's هغه سیزونه څنګه ټیکول دی هغه خو الله علم دی چې هغه کله د بره نه دغه وشي کمات راشي نو هغه به خپل حالات چې نو هغه به یو واقعي چې چینج مونږ وایو چې یو چینج به راځي نو تاسو څنګه د لاست سټوډنټ دی دا اوس سره روان دی ملک کې آیا ماضي کې داسې اگزامپلز موږ ته ملاویږي زما په خیال دا خو it's a circle ګوره یو speaking in mind political یا legal دواړه politically خو داسې ګوره یو زموږ چې کوم political leader راځي هغه په he represents us as a country او بل ځي جیل ته نو it's a cycle like it's not something new with عمران خان سره لکه دینه مخکې نواز شریف صاحب هغه جیل ته تللی دی اینه مخکې پیپلز پارټي والا دی ور پیپلز پارټي بینظیر بھٹو was assassinated ٹھیک شو now it's not something new when it comes to Pakistan's politics
او which is legally speaking no 26th amendment actually چې کوم damage وکړو کنه no that's زم چې تاسو خبره چې ولې وکیلان ولې زموږ سوسایټي لیګل فرټرنټي په دی باندې خبرې نه کوي په دی باندې this is the very important issue او اوس خو لا موږ د نیوز ان د سرکل چې را 27 امندمنت هم را روان دي نومبر لاست ته به راشي نو وی چې موږ دا کله دا ډیمیج به سوره پورې لکه موږ د go let's see how things unfold دا ته وایي چې لږ به د فیمیل حوالې سره خبرې وکړو اکثر موږ ګورو هریسمنټ ډېر زیات سامنے وي فیمیل ته بینګ ا لایر دغه دغه زنانه کوم سره چې هریسمنټ وشي هغه څنګه مخې ته راتلی چې هغوی کیس تاسو لړاو کوي بالکل یو ډېر لیګل چیلنج دی کیپینګ ان مایند زه به د خپل علاقې او د هغه ځای خبرې وکړم د هغه ځای د کلچر خبرې وکړم د هغه ځای د نارمز خبرې وکړم it's very hard for a Pakhtun lady to come up and aga mostly out of the court settlement وشي او هغه خبره چې دی هغه ختم شي خو that's how things are changing اوس هم ډېر زیات څیزونه چې دی هغه لکه اوس یو خوا طرف ته مونږ ګورو چې ایمان مزاري صاحب هغه په هغې باندې باقاعده ځي او ریفرنس اخلي چې وایي ما هراس کو کوर्ट is harassing me نو داسې هم یو سټپ دی نو in 2025 it's not چې کمپلیټ دغه دی خو with time به دا څیزونه بدلیږي او موږ هوپفul یو چې انشاءالله زمونږ چې کوم علاقې دي د کې پي هلته خو ډېر مشکل ده فیمیل هریس هم شي هغوی ته هر قسم ایشوز راشي خو هغه بهر ته نشي راتلی هغه ایشو چا سره ډسکس کولی نه شي هلته به دا چینج کله راځي دلته دا آی کې ټولو کې امپورټنټ ایشو تاسو ته پته ده چې هغې کې د پیرنټس ډېر غټ رول دی د پیرنټس دا رول دی چې یو پښتنه زنانه چې کوم وي هغې سره چې داسې سچویشن کې هغې راشي no it's very hard the gap between the child and the parent is this long چې هغه خپل سیف هینډس کې ځان هغه شانتي نه هغه کوي او بیا زموږ کلچرل دومره برډن یې هغې باندې چې هغه سیز هغه پای کور کې هغه ځای کې هم پاتې شي او هغه there are like you know plethora of cases چې هغه اړو مونږ دغه نه کو رپورټ نشي تاسو څه ګڼئ چې داسې قسم واقعیات وشي نو فیمیل له ټول ناول څه کول پکار دي اوس خو خیر پاکستان کې I'll appreciate چې داسې ګوره ملټیپل هغه دي باډیز دغه شوي دي اسټابلیش شو پاکستان کې ډفرنٹ فورمز دي چې هلته ته ځې even if you don't want to go you know لکه هغه staying at home اول خو به دا و چې going through all that process of the court or you know هغه سره چې کوم د victim دی د هغه به ډایرکټ کانټیکټ لکه دغه سره چې کوم خپل هراسر و هغه سره خو اوس خو څیزونه لاز کافي حد تک چینج شوي دي خو still هغه خبره ما وکړه چې the stills need improvement او داسې multiple forums دي چې هلته زه لاړ شم لکه ombuds شو هلته لاړ شم هلته زه خپل فایل کم یو کیس نو هغه out of the court لکه زما یو settlement د court دغه process نه زه یو طریقې سره بچ شم او زه چې نو لکه په اسانه لکه ځکه already I'm a victim to a very mental health offense نو زه د هغې نور ټراما نه بچ شم یو طریقې سره خو still یو امپروومنټ همیشه دغه وي نو still دی کې لا اوس هم دغه پکار دی تاسو د فوجدارۍ مقدمات خبره وکړه په دې تېرو ورځو کې موږ کتل چې ایشو چېرته شوی و چې د سیول چې کوم دی سیول خلکو په ملټري کورټس کې کیسونه نشي کېدلی آیا پاکستان کې دا شان قسم قانونونه چې کوم روان دي کوم مطابق چې کیسونه کېږي هم بینګ ا لایر تاسو څه ګڼئ چې دا د هغوی د سیول خلکو چې کوم رایټ دی هغه خرابوي نه بالکل خرابوي 100% خرابوي military courts چې کوم ګوره د civilian if I cannot try a military person in the civilian courts why should a military court try a civilian in a military court very simple no da it's not just again a constitutional fundamental right or baldara che age ke the trial there are like you know number of reservation on the process of the trial زه چېرته بوتلم زما څوک who is my officer I'm زه د چا کسټډي کې یم زما دغه چا واغستو ایویډنس چا ریکارډ کو لکه اګین خبره چې you cannot be a judge and a jury at the same time نو هغې کې اوس مونږ دا وکړو چې خبر به وکړو د نو مئی کیسز کې څه دي هغې کې لکه military is a party
and what they are doing, they are punishing the opposite party. No, it's you cannot be a judge and a jury at the same time. تاسو خو نشي کېدی که نه چې لکه اوس هغه خبره چې ته نو دا زه بالکل I'm very against the destroying of civilian and military code. د دې حل څه غواړي حل څه دی د دې حل خلکو وده چې چې کوم د دې نو مې کیس کې چې کوم نامزد دي هغه تاسو څنګه چرته کې فیصله کول پکار 26 amendment نه پس خو د دې حل نشته. Sorry. I'm really sorry. Post 26 amendment تاسو when you are presenting them your rights in a plate نو بیا به اوس د دې نه پس به موږ به دې څه گفتگو وکړو به دې به څه خبرې وکړو. صحیح او تاسو غواړئ چې د 27 امندمنت نه پس په وکلا نور دباو شي Let's see. It's very early to speak about that. Well, 26 amendment. Let's hope that this time 26 amendment wala che kama drama wa. Nobody knew the draft. Overnight yo tamasha lagedale wa pa de parliament ke and but laka 12 bajo pore ba de shpe o wi che nan rage o bya zamunga wazir kanun wi che ma da pata nishta wi che ma da pata nishta wi che ma da la draft na de ragale no it things should be transparent. Let's pray and hope the 27th amendment should not be passed the way 26th amendment was passed. اوله میډیا خلکو ډېر طاقتور غنل اخیره وخت لاړو بیا جوډیشري ډېر طاقتور و اوس د 26 انټرویو نه پس هغه هم خپې ماته شوې کوم چې ینګستر دی کوم چې دا طرف ترازی څه پیغام ورکول غواړي غوي تا Post omanga خبره ده چې زه به وایم چې بالکل I'll appreciate keeping in mind the females. I'll appreciate coming to the profession of law because it's not always چې دغه هر څه که ښه نه وي نو هر څه خراب هم نه وي. It's never like that. There are very good names. There are like Khushbaksh Shah Jalani she hails from Karachi. She's a very prominent, she's a very good lawyer. Beyada se history ki mata sula. There are plenty of names. Currently, there are from the capital of Gore. There are Rabia Bajwa, Shiri Iman Mazari, and you know there are very good names who are pursuing the career. You know, Derio Khatari Kesara. Although it's hard for female to practicing lawyer, it's not easy. Who still I like che dekitolo ke important role ganam the education. If they are prone to take education pakade che agi de agivane focus uki no inshallah or especially from the government side what we need is to provide that protected workplace environment so that females as any profession they can come and you know grow in their fields. ډېر زیاته مهرباني ستاسو د قیمتي وخت لپاره قدرمنو خبرونکو دا زموږ نن پودکاسټ چې کوم کې منګه د لا حوالې سره خبرې وکړې 26 انټرویو نه پس لا است کوم مسایل دي د شان د عمران خان په کیسز باندې موږ هم خبرې وکړې تاسو په خدمت کې با یو بل پودکاسټ کې ځلې بیا حاضر یو یاد راکړئ الله حافظ